زه ډېره شکرګزاره یم ستاسو د ټول کلي دا ځل زما دویم ځل دی چې زه دلته راځم او هغه شانتې استقبال راله کېږي هغه شانتې چې څنګه په لومړي ځل شوی نن په دویم ځل زما په خیال چې آزاد امیدوار کمي هغې ته داسې استقبال او داسې خلک ډېر کم پاټو والا ته نه راځي نو آزاد خو ډېر غټه خبره ده تاسو نن زما زړه ډېر خوشحاله که الله هم ټول آباد او خوشحاله لاره زما وروڼو ما هغه رزم خبره کړې وې نن هم درته دغه وایم دی هم زما نه مخکې دا ټولې خبرې وکړې تاسو ته چې الیکشن دی او د ووټونو دپاره هر یو کس راځي زه هم تاسو له راغلی یم نن په دویم ځل ستاسو دې کلي ته ووټ غوښتوله خو زه څه پارټۍ سره تعلق نه لرم او زما منشور صرف او صرف د خلکو خدمت دی زه د خلکو خدمت لره او ته یم مخکې مې هم کړی دی د خلکو خدمت اوس به هم کومه انشاءالله او دا خبره چې کارونه به درله دا کوم او دا کوم ما مخکې هم ویلي دي بیا یې وایم چې وعدې نه کومه تاسو سره ستاسو هغه حق دی ستاسو کارونه ستاسو حق دی چې نه دي را رسېدلي تاسو پورې کم خلک هغوی له دې الله هدایت ورکړي خو چې زه کومه تاسو سره کومه خبره تاسو ته کوم په ما به اعتبار کوئ انشاءالله او دا کور چې ستاسو دا به تاسو له چې کم بنیادي سهولتونه ستاسو دي چې د عین پاکستان کې دي هغه چې هغه به هر یو کس ته ملاویږي هغه په تاسو احسان نه دی هغه به تاسو ته ملاویږي او انشاءالله تعالی دا وخت د ماښام دی الله پاک به زما په ذریعه باندې انشاءالله محرومه طبقه چې ده دا محرومه طبقه چې اوسه پورې محرومه پاتې شوې ده چې زما حلقه یې انشاءالله او د هغې رب را سره تعاوني هغه رب را باندې کرم وکړي نو انشاءالله تعالی تاسو به نور محرومه نه پاتې کېږئ ستاسو بنیادي چې څومره سهولتونه کم دي هغه تاسو ته ستاسو په دروازه کې ملاویږي ستاسو د وینا حاجت به نه راځي که خیر زه بیا وایم چې هغه ستاسو حق دی هغه زه تاسو باندې به احسان نه کوم او نه د چا احسان منئ ګورې دا هم درته ووایم د چا د جیبه نه ځي زما د جیبه به هم نه ځي د چا د جیب هغه پیسې نه ځي چې که دلته کې درته اوبه وکړي که دلته کې درته سړک جوړ کړي که دلته کې درته بجلی ولګوي که ګیس راولي هغه ستاسو حق دی او دا حق چې دی دا اوسه پورې زه چې کله زه چې څومره وینم تاسو ته نه دی میلاو شوی که زه هم راوړم تاسو ته هغه ټول سهولتونه نو ستاسو حق به تاسو له راوړم او انشاءالله زما د خولې نه به دا وانهرئ چې دا ما تاسو له کړي دي اوس ما له ووټ راکوئ ما بغیر ووټونو که ووټونه ما نه دي اخیستي زه کله هم ډایرکټ الیکشن کې نه یم راغلی نو هم که ما له څوک راغلی دي نو ما ورسره خپله ستړې کړې ده منډه مې ورسره وهلې ده ما چې څه لکه الله څومره همت را کړی او دومره همت ما کړی دی اوس را روان وخت کې که دا سیټ که مونږه وګټه که خیر دا به ستاسو ګټئ زمونږ ځکه وامه زه ځان نه وام زه هم که دا مونږه وګټه نو دا دنیا ته به یې ښایو چې د عربونه روپۍ دلته کې راوړي دي او هېڅ هم نه دي کړي مونږ به د هغې په نیمه حصه مونږ له راشي مونږ به دا ځای رنګ کړو خلکو ته به یې ښو زه پنجاب ته تللی وم د چادواله یقین وکئ دا زما د خپل سترګو لیدلې دغه دی زه د واله تللی وم تاسو هغه چې هر یو ایم این ای و هلته کې چې څوک هم د هغه ځای و هغه ځای داسې و چې ما ویې جوړې زه بهر ملک ته راغلی یم د هغې هغه روډونه د هغې هلته چې کوم سهولتونه و زه چې په هغې روډ باندې تلم ما وایي چې دا کوم ځای دی لکه دا چا دا کړي دي هم هغه ایم این ای دلته هم هم هغه ایم این ای هلته کې هم خو چې څوک کار کوي او اخلاص یې په زړه کې نو هر څه کېدی شي تاسو هم زموږ عوام سه جاهل او لیونی نه دی چې دی نه پوهېږي چې کله د حکومت پیسې لګي نو تاسو ما لیدلی یئ چې تاسو هم ورسره منډه وهئ ځکه چې هغه ستاسو لپاره سهولتونه راځي نو چې ما هغه ځای لیدلی او د دې وخت به شو داسې چې 3 کاله وشو یا 4 کاله به یې شوي چې ما هغه علاقه لیدلې وه نو ما واده کړې وه رب سره چې زه به خپل علاقې باندې دغه شان دې که خیر انشاءالله چې موقع لاس رانه ستاسو د ټولو مرستې سره ستاسو د ټولو دواګانو سره ستاسو دا خور چې ده دا به تاسو هېچ چاته ټیټې سترګې نه کوي تاسو به سبا له دا نه وایئ چاته
چې مونږ ووټ ورکړه خو لکه اوبو ته مو غورځو هغه به نه وایي که خیر انشاءالله. او زمونږ دا ماشومان او زمونږ دا ځوانان چې الله کړي انشاءالله او همت راله الله راکړي او طاقت راله الله راکړي نو د دوی مستقبل چې دی هغه به ښه کوو. تاسو ټول چې دلته لاندې تاسو ناست یئ ژوند خو ټولو تېر که ښه وه که خراب و. زما په خیال ستاسو ډېره ښه ځواني او ښه وخت تېر شوی دی. دا اوس څه حال دی؟ د اوس حال ته چې وګورو نو شاید د دې ذمهوار څه شي. یقینا د دې ذمهوار دا ټول سیاستدانان دي، دا ټول دي. خو اوس وخت راغی چې مونږ به ویښېږو، مونږ به پاسو، مونږ به ځان له نه، مونږ به دې ځوانانو له او زمونږ چې دا پیغلې په کور ناست دي، زمونږ دا میندې او دا ماشومان د دوی دپاره به راپاسو، د دوی د مستقبل دپاره به راپاسو. او خلک وایي بدلونه، خلک وایي بدلون، مونږ به بدلون راولو او ښه به د خوشحالۍ انقلاب راولو که خیري. به یو کس به څوک ولی خان ته دا چا ویلي وو وایي چې ته خو یوازې لاړلې نیشنل اسمبلی ته ته به څوک نو هغه ورته وایي چې دا یو چاړه چې دا تیره چاړه د یو ټک هندوانو دپاره نو ستاسو دپاره به اواز ما اوچت کړی دی. ما د ګدون خلک به اوس په ما ننګ کوي که خیري، ما بغیر ووټه به تاسو ننګ کوي. او انشاءالله تعالی 8 فروری باندې به دا زما ګټه نی، دا به ستاسو د ټولو ګټئ، دا به زما د ټولو میندو خویندو ګټئ چې نن هغوی په دې کورونو کې ناستې دي، هغوی دا چیلونه چولي او ځي صابۍ ته او ټوپۍ ته ځي د بېنظیر انکم سپورټ د پروګرام دپاره، د هغې پیسو دپاره چې هغه کلاو شي چې هغه بندي شوي دي، کله وله یو نوم ورکوي کله بل نوم ورکوي او هغه بندي دي. نو انشاءالله زما دا میندې خویندې به خپل کورونو کې به ورته که خیر هغه به کلاومه. دا خو مې وعده ده درسره د هغوی دپاره د هنر څه نشته دی، په کورونو کې ناستې دي هنر ورته نه ښي، دې دپاره حکومت پیسې ورکوي، د هغوی دپاره حکومت پیسې ورکوي چې څه هنر یې زده کړي چې خپلو د کور والو سره، خپلو وروڼو سره، خپل بچو سره په روزګار کې څه مدد کولی شي په خپل کور کې دننه. خو مونږ کم دی چې ورکړی دی؟ شته دی دلته چېرته مونږ غټ غټ سکولونه کولاولی شو خو چې اخلاص وي د هنر دپاره. دا سکولونه خو دي زه د هنر چې زمونږ دا تاسو ته دا پته شته چې بهر ملکونو ته چې کله خلک غواړي هلکان هم چې غواړي ان وایي دی سره څه هنر دی، څومره ډیپلوما یې اخیستې ده. نو زما دا غریب به اول ورته سبق ښیي نو بیا به ورته هنر ښیي نو بیا به چېرته ناست دي چې دی ته نوکری میلاو شي.